متحده مجلس عمل ذمہدارانو او په دې پنډال کې موجود د پی کې 57 د مختلف علاقو نه راغلي علماء کرامو د تاسو ټولو ته دلته پر راتګ باندې هر کلی ویم تاسو شکریا ادا کوم او ان شاء الله دا توقع لرم چې دلته د مشرانو تاسو مخکې کم هدایات کوم خبرې تاسو مخکې کېږي ان شاء الله دا باقی د شپږ ورځې موږ په دغه باندې عمل کوو کوشش وکړو چې د دوی د هدایاتو مطابق ان شاء الله موږ دا باقی کمپاین وچلو چې د علماء کرامو او د متحده مجلس عمل د مرګرو په منځ کې شکوک او شبهات پیدا کړي او مختلف قسمه پراپګاندا او خبرې زموږ مخې ته راولي زه دا خبره په هر ځای کې کوم او دلته هم کول غواړم چې متحده مجلس عمل دا د الله یو رحمت دی په دې قوم باندې چې دیني جماعتونه یو شو یو مشر ځان له جوړ کړ مولانا فضل الرحمن سے ټولو په اتفاق کړی یو جنډه د ځان لپاره خوښ کړه چې په هغه سپینه جنډه دا والله اکبر مې لیکلې یو جنډه مخې ته یو مقصد دی یو نښه ده کتاب نو چې زمونږ مشر یو شو جنډه هم یوه ده نښه هم یوه ده ایجنډا هم مقصد هم یو دی انشاءالله زموږ په منځ کې هېڅ اختلاف نشته داسې د یو ایکا دوکا څه خبره پکې راځي هغه هېڅ خبره نه ده انشاءالله په اخلاص باندې به موږ کوشش کوو او د الله نه به دعا غواړو او د الله په نصرت سره او د الله په مرسته سره به انشاءالله الله موږ له عزت هم راکوي او کامیابي به هم راکوي انشاءالله دویمه خبره زمونږ خلاف چا سره هیڅ څیز نشته زمونږ قیادت صفا دی زمونږ قیادت باندې د کرپشن الزام نشته په نیب کې پې کیسونه نشته پاناما کې نوم نشته هېڅ یو داسې څیز څوک نشي ویلی چې د متحده مجلس عمل په مشرانو کې دا کمزوري ده او دا غلطۍ دي هسې الزام لګول هېڅ څیز نه دی په حقیقت کې زمونږ د مشرانو کردار صفا دی نو ستاسو د مشرانو کردار هم صفا دی ستاسو مخې ته مقصد هم شته او هغه مقصد دا دی چې د الله په ځمکه به د الله دین غالب کوو هغه مقصد دا دی چې دا وطن د اسلام په نوم باندې قایم شوی دی او دلته به انشاءالله د شریعت نفاذ کوو هغه مقصد دا دی چې دا وطن به د سود نه خلاصو او هغه مقصد دا دی چې موږ به انشاءالله د ختم نبوت د عقیدې تحفظ کوو دا زموږ مخې ته مقصد دی دا هغه مقصد دپاره موږ هرې قربانۍ ته تیار یو نو چې زموږ مقصد هم اعلی دی زموږ د مشرانو کردار هم واضحه دی او زموږ باندې هېڅ قسمه څه داغ هم نشته او دې وخت د خلکو دا بانه هم روکه ده چې موږ د چا اسلام ومنو دا ټولې خبرې دې وخت کې ختمې شوي دي نو انشاءالله که موږ پاسېدو او په هغه انداز باندې څنګه ضرورت دی او دا شپږ ورځې موږ انشاءالله حرکت وکړو تاسو وګوره چې دې ټول علاقې د حالت بدلیږي او که نه بدلیږي انشاءالله نو پاسو به که نه کوو به حرکت او انشاءالله په اخلاص باندې به کوو زه د الله نه د امید لرم چې انشاءالله زموږ مخې ته بیا یو رکاوټ هم نشته هېڅوک هم زموږ مخې ته نشي ودرېدی تاسو د دې خلکو نه تپوس وکړه چې دا کم خلک زموږ په مقابله کې ولاړ دي ورته وایه ستا منشور څه دی ته خو خپل منشور ما ته لږ بیان کړه منشور دې څه دی دوی سره هېڅ منشور نشته هېڅ پروګرام نشته یو به د یو خان صفت کوي او بل به د بل خان صفت کوي یو به د یو خان مدې وایي او بل به د بل خان مدې وایي او لا زیاتي پکې په قوم باندې احسان کوي ما دله نالۍ جوړې کړې دي ما دله ویڼۍ جوړې کړې دي ما دله پلونه جوړ کړي دي ما دله سړکونه جوړ کړي دي خو دا نه وایي چې زه خو دې قوم ممبر منتخب کړی وم زه یې ټیکهدار کړی نه وم دا ممبران خو ټول ټیکهداران دي زما له خو دې سړک جوړ کړی دی خو کور ته دې څومره وړلي دي څومره کمیشنونه دې پکې اخیستي دي تا خو خپل کور آباد کړی دی هغه خلک چې د ممبرۍ نه مخکې د هغوی حالت وګورئ او د ممبرۍ نه پس د هغوی حالت وګورئ دا ولې بدل شو خو ستا او زما د دې قوم پیسې کور ته وړلې ده په کمیشنونو باندې ټول څیزونه ورکړي دي نورونو زه تاسو ته دا وایم تاسو خو پوه خلک یې علما ته خبره کول ډېر ګران کار دی
خو تاسو ته دا خبره په دې وجه کول غواړم تذکیري درته کوم تاسو دې خبرو نه خبر یې چې همدا خبرې د خلکو مخکې کېږدئ دا د وخت ضرورت دی چې موږ د ځان لپاره خادم مقررو موږ د ځان لپاره ممبر مقررو موږ د ځان لپاره ټیکهدار نه مقررو چې به ټیکهداري کوي دلته ټول ممبران ټیکهداران شي قوم په اعتماد وکړي هغه ممبر کې هغه ټیکهداران شي هغه بیا کمیشنونه علي نورونو زموږ سره الحمدلله دا ټول څیزونه موجود دي د دې وجه نه درخواست کوم چې په دې موقع دا د جهاد موقع ده او دې وخت د ټوپک او د کوتک ضرورت نشته مونږ که دا موقع ضایع کړه نو دغه بېدینو قوتونه مخه مو نه نیوله د دغه بې حیا نظام مخه مو نه نیوله چې د هغې په پشت باندې ټول مغربي وسایل دي ټوله میډیا د هغې په پشت باندې ولاړه ده او هغه میډیا او هغه مغربي وسایل لګیا ده ستا د دین خلاف خبره کوي لګیا دي ستا د نظام خلاف ستا د اسلامي نظام خبره کوي ستا د لوپټۍ خبره کوي ستا د صادر خبره کوي ستا د حیا خبره کوي او د هغې هر قسمه مختلف انداز باندې پراپیګنډې کوي دلته هغوی زنانه داسې تیارې کړي تاسو وکتل یعنې دا وخت هم په موږ مسلمانانو پاکستانیانو باندې راغی چې زنانه راووتې په اسلام آباد کې زنانه راووتې په کراچۍ کې زنانه راووتې په لاهور کې هغوی کتبې نیولي چې زما خپل وجود دی او زما اختیار دی دا په پاکستان کې کم ځای کېدی شو چې نن دا صورتحال جوړ دی دا هم د دغې پراپیګنډې په نتیجه کې د دغې وسایلو په نتیجه کې کومه چې د مشرف ایجنډه وه مشرف خپله ایجنډه سر ته ونه رسوله هغه ایجنډه اوس په بله طریقه باندې سر ته رسول غواړي د هغې لپاره هغوی سره وسایل شته او د هغې میډیا د هغې په پشت شته موږ سره وسایل هم نشته او میډیا هم نشته خو الحمدلله مولانا شمس صاحب هغې ته اشاره وکړه زموږ دا خولې څوک نشي بندولی نو که موږ انشاءالله دا 5-6 ورځې یوه جومات یوه اجرا یو بیټک یو دکان یو ځای موږ پرې نو خو ورځی کې هم دا خپله خبره وکړه نو دا قوم مسلمان قوم دی دا په دین باندې هر قسمه قربانۍ ته تیار قوم دی دې قوم کې دین سره مینه شته خو پویول به غواړي که موږ دې خلکو له ورلو او دا خلک هم پوه کړل نو انشاءالله دا خلک به چېرته نه ځي او دا به انشاءالله د متحده مجلس عمل مرسته کوي او په کتاب باندې به مهر لګوي او دا موږ مخکې هم کتلي دي چې کله هم د اسلام او د دین خبره راغلې ده او دې قوم ته موږ اپیل کړی دی دا قوم راوتلي او موږ سره ولاړ دی تاسو وګورئ په هر چوک کې ولاړ دی که د ناموس رسالت خبره ده او که بله د اسلام او د دین خبره ده دا قوم موږ سره ولاړ دی او دا د 400 عوام مخکې دینداره طبقې سره مرسته کړې ده انشاءالله اوس به هم را سره مرسته کوي خو دا به پویو دوی له به ورځو دوی به ځان سره روانو او انشاءالله که موږ دا کار وکړو نو انشاءالله میدان زموږ دی یو بله هم خبره ستاسو مخکې دا کول غواړم چې په دې الیکشن کې د زنانو د ووټونو به ډېر اهم کردار وي یعنې دا زموږ بدقسمتي ده په دنیا کې یو ملک هم دا نشته چې هلته به 2% زنانه ووټونه خامخا پول کوي یعنې دا خبره نشته زموږ په دې قانون کې اوس دا خبره راغلې ده چې 10% زنانه به خامخا په الیکشن کې ووټ پول کوي په هر پولینګ سټیشن کې دې وجې نه د زنانو د ووټونو اهمیت ډېر زیات دی او د زنانو الیکشن به خامخا کېږي بندېږي به هم نه الیکشن نه به زنانه روځي نو موږ له یو د زنانو د الیکشن لپاره تیاری پکار دی په هر پولینګ سټیشن کې چې هغه زنانه وي چې هغه مقابله کولی شي د خپل بکس حفاظت کولی شي یو خو دغه زنانه تیارول دي دویم دا دی چې په دې کورونو کې دا خویندې میندې زموږ ناستې دي دوی ته پیغام رسول دي دا هم زموږ کار دا هم زموږ ذمه داري ده نو کوم ځای کې چې زموږ د زنانو مدارس دي هغوی دې هم دا کردار ادا کړي په کوم ځای کې دا نه کېږي نو زموږ علما چې کله تقاریر کوي لوډ سپیکر کور کې زنانه خبره اوري نو په لوډ سپیکر باندې په ترجمه کې په مختلف شکل کې یا چې کوم خلک موږ ته ناست دي هغه خلک په دې خبره باندې پوه کړو چې خپل کورونو کې خپل زنانه هم په دې پوه کړي چې انشاءالله مهر به په کتاب لګوي او مهر په کتاب لګول دا د امریکې په مخ باندې سپېړه ده مهر په کتاب باندې لګول دا انشاءالله د قرآن او سنت بالادستي ده په کتاب باندې مهر لګول د ختم نبوت تحفظ دی په کتاب باندې مهر لګول د دغه بېدینه نظام مخنیوی دی په کتاب باندې مهر لګول انشاءالله د سودي نظام خاتمه ده نو دغه مې قوم ته اپیل دی تاسو به انشاءالله دا خبره دی قوم ته رسوئ
خلک په دې خبره پوهوي چې متحده مجلس عمل د دغه بيدینه قوتونو مخې ته ولاړ دي. دا د حق او د باطل یو معرکه ده. د حق او د باطل په معرکه کې به ان شاء الله موږ غیر جانبدار نه پاتې کیږو. د حق او د باطل په دې معرکه کې به موږ خپل کردار ادا کوو. څنګه چې به موږ باندې دین لازم کړی دی ان شاء الله دغه کردار به ادا کوو. که موږ خپل کردار ادا کړو زما د الله نه امید دی چې د مایوسۍ هېڅ خبره نشته، د مایوسۍ هېڅ څیز نشته مخې ته. دا قوم ان شاء الله موږ سره ودرېږي. موږ خپل کردار ادا کړو ان شاء الله سبا د جمعې ورځ ده او 15 ورځې نورې دي. دې 15 ورځو کې به ان شاء الله موږ وخت ورکوو، د کور نه به وځو، خلکو له به ورځو، خلک به پوهیو او ان شاء الله دا خلک به ځان سره روانو. جنډه چې د هر چا لګولي ان شاء الله په کتاب باندې مهر ته به تیارو. ان شاء الله دا کار به کوو په شریکه باندې. ستاسو ډېره ډېره مهرباني. زه ستاسو ټولو ډېره شکریه ادا کوم، خصوصا د میجر صاحب چې هغه دومره ښکلی پروګرام جوړ کړ، انتظامات یې وکړل. الله تعالی دې هغې ته په دنیا او په آخرت دواړو کې د دې بدلې ورکړي. او دا څومره علما کرام چې دلته راغلي دي الله تعالی دې تاسو له دې بدلې په دنیا او په آخرت کې درکړي. ان شاء الله په دنیا کې هم عزتمن یې، په آخرت کې هم عزتمن یې. ستاسو کردار مخکې هم ښکاره بیا به هم ښکارئ او ان شاء الله په مستقبل کې به هم ښکارئ. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.